بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين سورہ بقرہ آیات نمبر 91 92 93 پدی آیاتونو کې یهودیانو یو بل مرض چې دین هغه ذکر کی یو خباثت یو ناکار صفت یو مرض د یهودیانو ذکر کی دا کم چې په مدینه کې اوسېدل د نبی له سلام په دور کې کله به چې دیو ته دعوت ورکړې شو چې راشي په قران باندې ایمان راوړی نو دیو به ویل چې موږ د تورات نه علاوه بل کتاب نشو منودل صرف خپل کتاب باندې چې دنو ایمان راوړو په تورات باندې او د دینه چې ما سیوا دي نو هغه موږ نشو منودل نو دلته الله تعالی د دیو د دې خبرې جواب ورکړو چې تاسو په حقیقت کې خپل کتاب هم نه منودل دا تورات چې تاسو کوم وایي چې تاسو وایي چې مونږ په تورات منو انجیل منو کله به چې ته صحابه کرامو دعوت ورکو چې راشي ایمان راوړی په دې قران باندې دا دې قران د تاسو د کتابونو تصدیق کيو دا حق ده نو دیو به ویل چې موږ د تورات نه علاوه چې نو بل کتاب نشو منودل دې ته تیار نو نو الله تعالی دلته رضی خبره جواب کوي چې په حقیقت کې تاسو په تورات باندې هم ایمان نشته که تاسو په تورات باندې ایمان وې نو په تورات کې دا خبره شته چې پیغمبران وژنه یو پیغمبران قتل کيو یا په تورات کې تاسو د دې خبره حکم شوی چې رزق عبادت وکيو نو تاسو په تورات باندې هم ایمان نشته نو دا د دیو خباثت وخا زکه چې په دیو کې نسل پرستی وا قوم پرستی و په دیو کې چې دیو د دې پیغمبر تذکرې کولې چې اخرنه پیغمبر روان دی موږ په ایمان راوړو موږ داغه سره ملګری کیو او په دې قریشو په دې مشرکینو باندې بغلبه چې دینو حاصلو نو پیغمبر راغې دیو سره حسد وکړو او مشرکینو کې ایمان خلکو ډېر راوړو په يهوديانو کې اهل کتاب او علم والو پاغي کې چې دینو دیو ایمان را نه وړو نو دلته ردی خبرې جواب کی خام او الله تعالی په الزامي رد کيو چې تاسو خپل کتاب منئ نو آیا په تورات کې دې خبرې ذکر شته چې پیغمبران ومنئ پیغمبران چې دنو مړه کيو پیغمبران چې دنو قتل کيو تاسو په خپل کتاب مې ایمان نه دراوړل او مخکې آیات کې دا ذکر شو چې دیو یکفروا بما انزل الله چې دیو کوپر کوي په انزل الله باندې نو څنګه کوپر کوي په انزل الله باندې نو داغي تفصیل وس په دې آیات کې بیانېږي الله تعالی ته تخیو و اذا قيل لهم وکل چې ویل شي دیوتا امنو ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی مراد دې نس شه دی قران قالوا نوایدو نؤمنو مونږ ایمان لرو بما په کتاب انزل چې نازل شوی دی علینا په مونږ باندې څه شه دی تورات او انجیل یعنی دا زموږ د لپاره کافی دی
بل کتاب ته چې دنو ضرورت نشته. ويکفرون او دیو کفر کوي بما وراءه په هغه څه چې ما سوا د دین دي، یعنی د تورات او د انجیل نه ما سوا څه دي قرآن دی، دیو د هغې نه انکار کوي، کفر کوي، هغې منودو ته چې دینو تیار نه دي. او د مؤمنانو انصاف دا دی، مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، په دې کتاب هم ایمان راوړي او په تیر شو کتابونو هم ایمان راوړي. په دې مؤمنانو کې انصاف دی. ګوره په یهودیانو کې انصاف نشته، حسد دی پکې، بغض دی پکې، خپل کتابونه منو، د خپلو کتابونو چې ما سوا څه دي هغه نه منو. دا د بغض او د عناد او د ضد د وجې نه. ګوره موږ تیر شوي پیغمبران ټول منو، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام ټول منو، هغه کتابونه هم چې دی نو هغه منو، تورات او انجیل او زبور. خو دا یهودیان نه دي، دیو زموږ کتاب نه مني او زموږ پیغمبر چې دی نو هغه هم نه مني. نو دا څه شی شو؟ دا کفر شو که نه؟ دیو اهل کتابو خو خپل تعلیماتو باندې عمل ونه کو، نو څه دي؟ کافران دي. موجوده یهودیان څه دي؟ دا کافران دي. او زموږ په دې ملک او په دې مسلمانانو کې هم داسې خلک شته دی چې حق ورته راشي و یاره زما د ډلې مولای نه ویو، زموږ د مذهب په کتاب کې دا خبره نشته، اگر که بل طرف ته هغه سړی حق خبره کوي خو دا وایي زما د ډلې مولای نه ویو، زما په مذهب کې چې دی نو نشته دی، نو دا هم د یهودیانو ناکاره صفت دی که نه؟ حق چې که د دشمن سره و حق و، بس حق چې دی نو منه که د هر چا سره یو. دا ډلې ملې پکې نشته. په صحابو کې دا ډلې چرته وي؟ دا و 20 قسمه ډلې به دې وطن کې چې دی نو جوړې شوي دي. صحابه نه دیوبندیانو، نه پنجپریانو، نه چې دی نو بریلیانو، سو موحدینو، د قرآن او سنت تابعداري یې کوله، او په قبر کې او په آخرت کې ستانه دا تپوس کېږي. نو حق د حق تابعداري به کوې ښه، چې حق د هر چا سره و. او په اختلافي مسایلو کې پای کې د اعتدال نه کار اخله ښه، اعتدال نه. داسې نه چې یو حدیث دی او ته هغه نه منې. ولې؟ امام ابو حنیفه صاحب چې دی نو دا نه دی ویلي، یاره د امام صاحب تابعداري چې دی نو هغه په موږ باندې لازم ده، واجب ده. که د امام شافعي سره حق نو هغه حق چې دی نو موږ نه شو منودلی. دا نه دا د دین استادان دي. شیخ گور رحمان رحمه الله به ویله، وی دا امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمه الله، دا سری دا د دین شیخان دي، استادان دي. ځینې خلکو چې دی د پیغمبر نه هم چې دی نو اوچت کړلي، دا خو انسانان دي. که په دې کې هم دا چا خبره د قرآن او سنت سره برابر وه، په دې قرآن او سنت باندې تله، که هر څومره غټ سړی د قرآن او سنت سره خبره برابر و نو هغه منه، که هر مولا یې کوي، که هر ډلې والی کوي، که هغه خبره هر څوک کوي هغه منه. خو که د قرآن او د سنت سره برابر نه یو نو هغه چې دی نو بیا مه منه ښه. یو ځل شیخ گور رحمان رحمه الله ته چا په ترجمه کې خط ور ولېږلو، وایي ستا په دې مدرسه کې رفع الیدین والی دی، اهل حدیث دی، وایي دا دې وکاږه. نو هغه په دې باندې دومره سخت غوسه شو، دومره سخت قهر شو، او ورته ویله هغې به داسې خبرې کولې، وایي صاحبه، وایي زه خو به د مدرسې نه وکاږم، خو د بخاري نه به څوک وکاږي، د مسلم نه به څوک وکاږي، د ترمذي نه به څوک وکاږي، د ابو داود او د ابن ماجه نه به څوک وکاږي. وایي نن دې دا خبره وکړه، خو چې د آینده دپاره چې دی نو دا خبره ونه کړې. نو هر طرف ته دلایل شته که نه، چې څوک په کومه طریقه باندې عمل کوي. که د امام شافعي سره دي، که د امام ابو حنیفه صاحب سره وي، نو که په هغې کې کومه خبره د قرآن و سنت سره برابر وه هغې ته ټیک ووایه. دا د اعتدال خبره ده ښه. نو دیو انکار کولو بما وراءه
چې ما سوا د دین دی د قران نه هغه څه شی دی هغه قران دی او هو الحق او حال دا چې دا قران څه دی دا حق دی دیو ته ویل شي چې ایمان راوړی په قران باندې نو دیو وای په تورات باندې موږ ایمان راوړو دا غینه ما سوا چې په سدي باغی باندې ایمان نشو راوړل او حال دا د قران څه دی دا حق دی ها چې حق دی نو منه یې کنه کو نه منو دل یو جواب دا شو ها چې دا قران څه دی حق دی دویم جواب مصدقا لما معهم چې تصدیق کوون کې د هغه کتابونو چې تاسو سره دي تاسو سره کوم کتاب دی تورات او انجیل او زبور دا کتابونو تصدیق کوي پس کې په توحید کې پس کې پر رسالت کې او په آخرت کې نو دا ومنه او که تکذیب کوله او که تاسو د کتابونو خبره نه کوله نو بیا هم سو جواب او دا تصدیق کوي تاسو د کتابونو دا بانم ختمه ده خجی نو قل ورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله چې تاسو وایي چې موږ تورات منو دا غینه ما سیوا نور څه نشو منودلې نو بیا راته دا وایي چې په دې تورات کې دا خبره شته چې پیغمبران ووجي قتل یې کوي تاسو په تورات باندې هم ایمان نشته په تورات کې دا خبره په کوم ځای کې ده چې پیغمبران قتل کوي نو قل ورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله نو تاسو ولي وجنه پیغمبران انبیاء د الله تعالی من قبل الذين مخکی ندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخکی تاسو بشرانو دا کار کړی دی دا کشرانم په دغه باندې شیدن روان دي دا د ماویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل منسوبه بس تکمیل تر رسول وا جبرئیل علیہ السلام با الله تعالی را لګلو او نبی علیہ السلام یې خبرولو ان کنتم مؤمنین کئ تاسو مؤمنان پر تورات باندې ایمان راوړون کی او د دین دا معلومه شو چې تاسو په تورات باندې هم ایمان نشته تاسو دروغ وایو چې موږ تورات منو دا غینه ما سیوا نو سم نشو منودل ا دروغ وای ولقد جاءکم او پتاخید سره راغله او موسی علیہ السلام بالبينات پخکارا دلایل سره دا بل جواب دی ها یو جواب داو کو چې تاسو تورات منئ نو تاسو بیا پیغمبران ولي وجنه یو دویم جواب چې تاسو ته موسی علیہ السلام راغله او پخکار دلایل سره په معجزو سره نو تاسو بیا ولې د سخی عبادت کړو دا په تورات کې شته د سخی عبادت هم ولې کړو تاسو مشرانو د شرک ولې کړو دا په کوم ځای کې لیکل په تورات کې او دروغ وایي کنه او دریم دا چې که تاسو تورات منو دی نو په تاسو باندې الله تعالی کوی تور غر ولې اوچتو دغه په تاسو باندې د لپاره اوچت کړو چې په تاسو باندې په زور باندې چې دا منو دلو تاسو دروغ وایي چې مونږه تورات منو ولقد جاءکم فتاخیس راغله تاسو موسی علیہ السلام بالبينات په معجزو سره ښه ښکار دلایل او معجزو سره هغه معجزې و مخې ته راځي ښه چې هغه نه معجزې وي پایګه غټي معجزې دا و چې موسی علیہ السلام امساوه هغه نو مار جوړېدو دریاب کې چې دنو لار ملاو شو د کاڼي نه چې دنو وبراو وتلې دا معجزې وي ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونی اوسخه په عبادت سره من بعده پس د تلو د موسی علیہ السلام کوی تور ته موسی علیہ السلام تلو کوی تور ته او تاسو دلته شرک وکړو د سخی عبادت مو کو تاسو مشران وانتم ظالمون او تاسو وای ظالمان ظلم کوونکي په شرک کول سره شرک څه شی ظلم دی چې سړی د الله تعالی حق راوالی او بل چاله ورکی په بل ځای کې هغه کی دي نو دا ظلم دی د سخی عبادت کړو او بیا تفاسیر لیکلی چې موسی علیہ السلام راغی نو د سخی ولا چخنی کو ټوکلي ټوکلي ولا کو او بیا دریاب ته چې دنو غورځو او بیا دی بنی اسرائیل ته ویله چې وز د دې دریاب د اوبه چې دنو وس کيو نو چې چا د سخی عبادت کړو صحیح په دې ځړه کې چې دنو هغه شرک او هغه مینه د سخی و نو داغه هغه اثرات د اوبو هغه د سونو هغه وبنوي د سخی خو د سونو نه جوړ شو نو په دې مخ باندې په دې شونډو باندې ښکارا شوی اوبه او چا چې نو کړو جو هغه صفا سترو په هغه باندې ښکارا نشو خجی وانتم ظالمون او تاسو وای ظلم کوونکی
و اذا اخذنا او یاد کوي کله چې اغستی و موږ مضبوطه وعده ستاسو نه یعنی دا آیاتونه مخکې تیر شو بیا را واپس شو دا ولی مخکې چې دا آیات تیر شو چې ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون نو مخکې دیو باندې الله تعالی د نعمتونو هغه تذکره کوله چې تاسو د سخی عبادت کړو الله یې مارته موافق کړو او شکر چې دینو داغي ادا کړو نو دلته چې دلته دا آیات بیا راوړو نو دلته ردیو خباست د پاره دی ښا چې ګوره تاسو دومره بیکاره خلک یو چې تاسو د سخی عبادت کړی دی ښا تاسو څنګه وایي چې موږ په تورات باندې ایمان شته تاسو د خپل کرتوتو ته او د اعمالو ته وګورئ چې تاسو شرک کړو او دویم دا وایي اخذنا میثاقکم مخکې د وعده د مضبوطوالي د پاره راوړو او دلته چې وس راوړو نو دلته دا اعتراض د کتاب الله نه دی ښا چې دوی د تورات نه انکار کړی دی او د الله تعالی د کتاب نه انکار کړی دی او داوا کوي چې مونږه ایمان راوړی دی په دې باندې او په دې باندې مونږه عمل کړی دی نه دروغ و اذا اخذنا او یاد کوي کله چې واغسته مونږه مضبوطه وعده ستاسو نه ورپانا او پورتم کو فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر د تور مخکې دامګه ویلو چې الله تعالی په دا غر حقیقي تور باندې د ځمکې نه اوچت کړو د پاسه پیسې راوسته او ورته ویل منې کنه منې نو دیو ټول ویل چې دنه مونږ منو نو ته خو به چې دا زور دی نو دا خبره مونږ مخکې کړو چې په زور باندې په منو دلا وای و زور شته په اسلام کې په عقیده کې زور نشته لا اکراه فی الدین په عقیده کې زور نشته که څوک یهودی کی که څوک نصرانی کی که څوک مسلمان ایمان راوړي په دې کې بچا باندې زور نشته خو چې یو ځل اسلام ومنودلو دین دی ومنودلو نو که بیا دې مز نه کولو زکات نه ورکولو بیا برته سزا ملاویږي دا زور دی کنه اوله خو الله تعالی ازادي درکړو چې سکه هغه کوا او چې وسته ونه منودو نو بیا بچ دینو هغه منی با لکه پاکستان چې نو جوړ شوی کته منی او کنه منی او چې وس جوړ شو ته ازادي او که هندستان ته یو کدل ته پاتې کیږي نو چې وس دلته پاتې شو د عمل کې ومنو دو د دې قانون بوس منی کنه خجی ورپان او پورته کومګه فوقکم الطور تاسو د پاسه غر د تور او خذو ویل مونږه وقلنا دلته مقدر ده وقلنا ویل مونږه چې خذو ونسئ ما هغه کتاب اتیناکم چې موږ درکړی د موږ تاسو ته بقوت په طاقت سره یعنی عمل پې وکئ مضبوط یې ونیسئ نو دغه شانته کې دا د قرآن دا کتاب نه دی دا موږ له مضبوط نیول پکار دی چې په دې باندې موږ عمل وکړو دا تاسو تلاوت دپاره نه دی راغلی صرف تلاوت یې کوه ډېر خلک دی د دې قرآن ډېر احترام کوي او عزت یې کوي او په اوچت تاخونو کې دی په ښایسته ټوټو کې بندوي خو په عمل کې چې دی نو د هغوی په نظر باندې نه راځي عمل چې دی نو هغه پکې نشته د دې قرآن نظام چې دی نو هغه نه راولي هسې وایي موږ قرآن منو ښه بقوت په طاقت سره یعنې په عمل سره وسمعو او واورئ یعنې قبول کيو وسمعو قبول کيو تفسیر قرطبي وی وسمعو واتویو اطاعت وکيو اسی تش دا اوریدو نه دا چې تش چې دنو واومریدو او بس چې دنو عمل پینشته اطاعت ته ښه د قرآن اوریده صرف اوریده نه دي بلکې حقیقي تعلیمات په دې باندې څه دی عمل کول دي قالو نو ویل دیو ناغر چې په الله تعالی پورته کو کوی تور د دې په مشرانو باندې نو دیو ویلا سمینا مونږ واورېدو یعنی منو قبلو د احکام په تورات باندې عمل کوو دا خبره دی وکړه واسوینا او نافرمانی کوو مونږه نه منو دای په دې ټیم کې ویلا نه په دې ټیم کې ونه ویلا که په دې ټیم کې ویلوې نو الله تعالی خو په دا غر راچیلو چقنی کوله خو دیو د یری نه ویل چې وا سمینا مونږ واورېدو منو خو بیا چې
وروستو زمانه کې چې کله دی الله تعالی دا غر لري کو دی وروستو بیا چې دنه ویلا نه منو ویو نافرمانی وکړه. یا دویمه معنا چې سمینا په خوله ویل چې مونږه منو، په خوله ویل چې مونږه منو، واسوینا او په حال کې او په عمل سره چې دنو نه منودله. عمل یې داسې و چې د عمل نه ښکاره کېدل چې دو نه مني. لکه نن هر مسلمان وایي زه قرآن منم، په قرآن باندې عمل، په قرآن باندې مې ایمان دی، د قرآن ادب او احترام کوي، خو عمل ته چې وګوره په عمل کې نشته. او ډېر ښایسته ښایسته خبرې به کوي، وایي جی موږ قرآن منو، موږ څه کافران نه یو. نو ستا په عمل کې خو نشته. نور د دې قاریانو خلق احترام هم کوي، عزت هم کوي، قاری صاحب دی، قرآن ورته یاد دی، دا هر څه ویو خو په عمل کې چې دی نو هغه نشته دی. دروغ به ویو، شراب بسکی، زنا به کوي، سود به کوي، جواری به کوي، هر قسم ګناهونه به کوي. او زما په قرآن باندې ایمان دی. دا د یهودیانو صفت دی که نه، چې په خوله وویله چې موږ منو او په عمل سره چې دی نو هغه نشته. واسوینا نن چې مسلمان ذلیل او رسوا دی، دا خو دا وجه ده که نه، څنګه چې بني اسرائیل ذلیل او رسوا شو، خلق پیراله خلکو اوچت کړه. نن د مسلمان دا حال دی چې قرآن ته شا کړله، د قرآن نظام نشته. ووشربوا او اسکلولی شوی او پی قلوبهم په زړونو د دیو کې العجل محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو. ووشربوا اسکلولی شوی یو شی د خوراکي یو شی د سکاکي. د خوراک هغه شی دومره زر اثر نه کوي کوم چې د سکو هغه شی هغه د بدن کې زر اثر کوي، په دې رګونو کې एकदम وچلیږي. نو د دیو په دې زړونو کې د سخي دا محبت نه دی، دا سم اخکلی شوی او اخکلی شوی. نو ځکه چې دی نو دوی ویله چې واسوینا، د سخي دا محبت پکې پروت و. نو چا په زړه کې چې بل څه شی پروت دی، د ګناه خبره پکې پرته وي، عقیده خراب وي، د هغې عمل هم دقه شانتې کېږي. بیا د عمل نه چې دی نو بیا راوځي، د عمل نه ثابتېږي چې عقیده د دیو چې دی نو خرابه ده. نو د هر شي محبت د زړه نه به وکاږي او د الله او د رسول محبت به ورته وردننه کېږي. نن سبا د چا په زړه کې لیډر ناست دی، اخکلی شوی پکې دی د یهودیانو په شان. د چا په زړه کې پیر ناست دی، د چا په زړه کې چې دی نو کاکا صاحب او بابا صاحب او استاد و، دا د خلکو په زړونو کې چې دی نو دا ناست دي. او د هغې پیرانو، د هغې لیډرانو، د هغې مشرانو هرې خبرې ته چې دی نو ټیک خبره ویو. دقه سخی دی که نه، نور څه چې د سخی سخ کري په دغې پسې ورپسې خلکو. تعالی الله تعالی عقل درکړی، ټیک خبرې ته ټیک وایه او غلطې خبرې ته غلطه وایه. اگر که ستا لیډر دی، که ستا استاذ دی، که هغه هر څوک دی، سترګې به یې نه پټې. الله به درنه تپوس کوي چې تعالی ما عقل درکړی، دماغ مې درکړی، سترګې مې درکړی، ته حق نه پېژندلو چې څوک ټیک دی او څوک غلط دی. نو ټیک خبرې ته به ټیک وي او غلطې ته به غلطه وي، که د هر چا خبرې. یهودیانو په شان به نه کېږي چې رسخي محبت یې په زړه کې ناسو او بس چې دی نو هغه د زړونو نه چې دی نو نه وتو. دغه شان دی کې زموږ د خلکو په زړونو کې دا شی نه ناست دي، پیران او باباګان او دا پکې ناست دي. ته ورته 20 کاله تقریرونه وکړه، قرآن ورته بیان کا، هغه عقیده نه پرېږدي. واعظ نصیحت ورته وکړه، په دې باندې نه کېږي. دا سخی اخکلی شوی دی، د پیر دا محبت، د استاذ دا محبت، دا یې په دې زړونو کې اخکلی شوی دی. قل ورته ووایه بئس ما ډېر بد دی، یامرکم ډېر بد دی هغه شی، یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ایمان ستاسو، ان کنتم مؤمنین که یې تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب باندې. یعنې ستاسو په دې خپل کتاب باندې چې دی هم ایمان نشته، داسې د دروغو چې دی نو دعوې کوئ. دا د دیو خباستونه دي.
چې الله تعالی ذکر کوي مؤمن مسلمان با د دین چې دین ځان ساتي ښه د یهودو صفات په دې کې را نشي د دینه به ځان ساتي آسان دی دا دوه آیاتونه خو مخکې تېر شو وإذا قیل او کله چې وویلی شي لهم دیو ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی قالو نو وایي دیو نؤمنو موږ ایمان لرو بما په هغه کتاب باندې انزله چې نازل شوی دی علینا په موږ باندې ویکفرون او دیو کفر کوي بما وراءه د هغه څه نه چې ما سوا د ده نه دي د دې تورات نه او د انجیل نه ما سوا دي نو دا یو صفت په مؤمنانو کې نشته ښه چې په تېر شوي کتابونو مې ایمان راوړي او په تېر شوو پیغمبرانو مې ایمان راوړي په دې کې به څوک داسې نه وي په مؤمنانو کې دا انصاف په مؤمنانو کې دی چې د هغوی پیغمبران مونږ هم منو هغو کتابونه هم مونږ منو وهو الحق دا حق دی دا قرآن مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو ما هم چې د دوی سره دي قل ورته ووایه فلم تقتلون نو تاسو ولې قتل کوئ انبیاء الله پیغمبران د الله یعنی که تاسو په تورات باندې ایمان لرئ نو په تورات کې دا خبره شته چې پیغمبران قتل کوي قل ورته ووایه فلم تقتلون تاسو ولې قتل کوئ انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دې پیغمبرنا ان کنتم مؤمنین که تاسو یې ایمان راوړونکي په خپل تورات باندې تاسو په تورات هم ایمان نشته ولقد جاءكم یقینا تاسو ته راغلی و موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلیلونو احکامو او په معجزو سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوسخې دا موسی علیه السلام چې پیغمبر شوی نو توراتو ته وروستو میلاو شوی دا معجزې ورته مخکې میلاو شوی او دیو دا معجزې او دا دلایل هر څه په خپلو سترګو باندې لیدلو چې دا واقع د الله تعالی حق پیغمبر دی دومره غټه معجزې ول د فرعون نه خلاص شو سمندر کې ورته لار میلاو شو او د دیو خپې لا وچې شو نه وې د اوبو نه چې د څښي عبادت یې شروع کړو او په دې نه پوهېده چې د الله تعالی موږ له نجات راکړو د فرعون ظالم نه او بیا هم ته راځه چې د څښي عبادت کوه شرک کوه ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوسخې لره من بعده پس د تلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته وانتم ظالمون او تاسو وایي ظلم کوونکي په شرک کولو سره وإذا اخذنا یاد کوي کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وه میثاقکم مضبوطه واده ستاسو نه ورفعنا او پورته کړی مو فوقکم الطور ستاسو د پاسه غر د تور خذو موږ ویلو موږ خذو چې ونیسئ ما هغه کتاب اتیناکم چې موږ درکړی دی تاسو ته بقوت په طاقت سره یعنی په عمل سره واسمعوا واورئ یعنی په قبلولو سره قبول یې کوي واسمعوا واورئ سمع الله اوري الله پاک یعنی قبلی الله تعالی چې څوک د الله تعالی حمدونه وایو واسمعوا واورئ یعنی قبول کوي قالو ول دیو سمینا مونږ واورېدا واسوینا او نافرمانی کو مونږ او نه منو مونږه چې کله دا غرتې د تور اوچت کو نو دیو په دې یوه سترګه باندې تور غر ته کتله او یوه سترګه باندې سجده لګول وه نو ویې ویل چې مونږ منو سمینا مونږ واورېدا اطاعت کو تابعداري کو سمینا معنی څه ده اطاعت کو تابعداري کو نو بیا دې الله تعالی دا غر کوس کو او وسم چې دیو دا سجده کوي دا یهودیانو نو دیو په دې یوه سترګه باندې کوي او په دې بله سترګه بل طرف ته ګوري دیو دا کشرانو حجي واسوینا او نافرماني کوي یعنې نه منو و اشربو دا نافرماني دې ولې کوله چې د دیو په زړه کې د څښي محبت نه ودرې شوی ښه شرک پکې پروت و چې خالص توحید پکې وی نو بیا دا خبره نه شو کولی چې واسوینا واشربوا اس کولای شوی او په قلوبهم په زونو د دیو کې العجل محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو یعنی په زونو کې کفر پروتو ځکه چې دینو دا نافرمانی د الله تعالی کوله قل ورته ووایه بئس ما ډېر بد دی هغه څه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب باندې نو په خپل